بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو حجرې ته په خیر راغلی. خوږو کتونکو د 3 اپریل رپورټ په سره لک شریک کوم د کرونا وایرس په حواله سره چې په سوات کې د دې سچويشن سره د مشرق اخبار رپورټ ته په دې کې وایي چې دوه تنان چې کوم دی د 3 اپریل رپورټ ته د بیات ساتي په دې کې دوه تنان چې کوم دی مړدي او 15 کسان چې دي د نوي متاثر شوي دي او دغه شان زما سره په دې پاڼه باندې لیکتي چې د دې سره د مړو شمیره چې کوم دی دا 140 شوه او وس فعال مریضان چې کوم دي د 640 دي. خوږو کتونکو لږ سترګې بغړول غواړي سچويشن چې کوم دی دا ورسته ورځه خرابېدو طرف ته روان دی خو په دې ګرد نړۍ کې چې کوم دی هیوادونه څه ملکونه داسې دي چې هغه رو د دې مرض نه مرستې ورو ختمیږي او خلک چې کوم دی ښې طرف ته روان دي. په دې کې یو زموږ سره سعودي عرب هم دی چې هلته کې زما خپل رور هم مزدوري کوي او زموږ سره یو ډېر تکړه ځوان دی هلته کې په صحافت کې دلته کې په منګوره کې ډېر ښکلی په سوات کې او بیا خاص کر د دې په دې مرکزي ښار منګوره کې د هغې یو ډېر ښه نوم جوړ شوی حسن چټان. حسن چټان وروره اول ته په خیرالی وایم او بیا راته ووایه چې په دې سعودي عرب کې لګولې شوي کم لاکډاون چې دی د دې سختۍ څه فایده راوړه؟ جی ډیره مننه صاحب صاحب. زه د سوال د جواب د ورکول نه مخکې خپل مختصر شان تعارف کول غواړم. زما نوم حسن چټان دی. د شګۍ د سید الشریف سره مې تعلق دی او د تېر شوي 15 کاله دلته د سعودي عرب په مرکزي ښار ریاض کې ژوند کوم. څنګه چې تاسو تپوس وکړو چې په سعودي عرب کې لاکډاون څه فایده ورکړي که نه ده، نو یقینا چې د سعودي عرب کې لاکډاون ډیره زیاته فایده دا ورکړي. که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د کرونا کیسز اوس هم ډیر زیات په تیزۍ روان دي، خو په سعودي عرب کې هغه شان حالات نه دي. حالات ډیر کافي نارمل دي او د کرونا کیسز شره چې د انتهایی کمه ده. په دې د سعودي عرب لاکډاون په هغه ټایم سختي او مسافرو ته تیم لوی نقصان رسېدلی، ځکه چې د لاکډاون ولګېدو نو کم دلته زیاتره مزدورکار خلک چې دي د هغو په کارونو باندې ډېر لوی اثر راغلی. خو د هغې دا فایده راووته چې نن په سعودي عرب کې ښه برابر کارونه روان دي، لاکډاون نشته، هر سړی خپل کار ښه په ازاده باندې کوي. خو دلته چې کم حالات ایس او پیز باندې ایس او پیز کې دو کمپرومایز نه کوي د سره، په هغې باندې به ښه برابر عمل کوي او دلته د قانون ښه مضبوط نظام چې دی د قانون نظام چې دی ډېر زیات مضبوط دی او ښه باقاعده په هغې باندې جرمانې دي. اوس ویکسینیشن سټارټ شوی دی، په هغې کې قطار کې ودرېدو ته ضرورت نشته، سفارش ته پکې ضرورت نشته، موبایل ایپس یې ورکړي، په هغې باندې خپل رجسټریشن کول دي او بیا تلل دي او ویکسین لګول دي او دا ټوله خرچه چې ده دا سعودي حکومت په خپله برداشت کوي او فری ویکسینیشن شروع دی. حسن چټان وروره لږ دا به راته ووایې چې سعودي ته به دا فلایټ اپریشن کله شروع کیږي؟ ځکه چې ډېر شی پښتانه وروڼه چې دي هغه په کورونو ناست دي او ډېر تکلیف سی ورته، ځکه چې د ټولو اسره بسره دغه بهر مزدوري ده او هلته کې چې څه ګټي بیا دلته کې خپلو کورونو ته راوړي. نو تاسو څه دې باره کې څه علم لرئ چې دا فلایټس به کله د سوات یا د پاکستان نه چې کوم دی نو دا شروع کیږي سعودي عرب ته؟ سعودي ته به فلایټ اپریشن چې دی اندازه داسې ده چې د 17 مۍ نه سټارټ شي. اوس هم جزوي طور لږ ډېر فلایټونه بحال دي، خو مکمل نارمل حالاتو ته چې راځي نو اندازه داسې ده چې د 17 مۍ نه د سعودي خپل فلایټ اپریشن بحال کي. خو که په پاکستان کې ځکه دلته د پاکستان ډېر لوی خلک مزدوري کوي راځي او اوس ډېر خلک دغه ځای کې په چوټۍ باندې هم دی، خو که په پاکستان کې د کرونا کیسز داسې په تیزۍ باندې روان وو نو لکه څنګه چې په تېر شوي پیره سعودي عرب یو څو ملکونو ته فلایټونه آزاد کړل، خو چې په انډیا کې کیسونه ډېر په تیزۍ باندې وو، د انډیا د خلکو په راتلو باندې پابندي وه. نو دا د وخت نه مخکې اوس داسې نه شوی ځکه دلته دو غالبا د 17 مۍ اعلان کړی چې یار موږ به خپل فلایټ اپریشن بحالو. خو که زما دونه خیال دی که دو به تقسیم کوي که په کم ملک کې د کرونا کیسز سیوا نو کیدای شي که د هغو دپاره څه شرایط او دا جوړ کړي. حسن چټانه لږ دا راته ویلی شي چې که فرض که تاسو ډېر ښه نظر لرئ په دې هکله چې که فرض که په سوات کې مونږه د انتظامیه لږه تکړه شي او د سعودي عرب په شان د لاکډاون څه هڅه وکړي نو تاسو څه ګڼئ چې دا به څه فایده وکړي؟ نو زه به دا ووایم صاحب صاحب چې د سعودي عرب او په سوات کې ډېر لوی فرق دی. که سعودي عرب لاکډاون لګولو نو خپلو خلکو له یې ډېره لویه سهولیات هم ورکړو، په کورونو کې ناستو 60% تنخواګانې سټارټ وې ورته
او علاج او دا فری غالبا د سوات انتظامیت داسې سهولیات نشي ورکولی. بل مونږ سره دونه فنډز نشته چې زمونږ حکومت دا نشي برداشت کولی چې د سوات خلکو له کورونو ته یا تنخواګانې ولېږي یا ولا خوراک څښاک ولېږي. او زمونږ زیاتر خلک چې دی هغه مزدور کاره دی، نو مزدور کاره خلکو باندې به ډېر لوی اثر پرې وځي. او بل دا په سوات کې کرونا کیسز هم ډېر په تیزۍ باندې روان دي، نو حکومت له پکار ده چې د هغې دپاره څه درمیانه لار جوړه کړي او چې نه په خلکو باندې څه اثر پرېوځي او کرونا کیسز هم کنټرول شي. جی ډېره مننه. حسن چټان ورو ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ له په دې دومره قیمتي وخت کې وخت راکو او دلته کې کتونکو ته تاسو د سعودي عرب حالات بیان کړل. خوږو کتونکو په اخر کې به دغه ووایم چې قامونه چې یو پوزیشن ته رسي، یو ځای ته رسي، دا په خپلو فیصلو رسي. موږ له پکار ده چې خپلې فیصلې په خپلو فیصلو کې موږ چمتو شو، تکړه شو، او که نه تکړه کیږو نو بیا به پاتې کیږو. د صاحب شاه صابر خبره ستوري د سختو نه تیریږي چې سحر ته رسي. د بل پروګرام پورې اجازت ورکړئ خپل قربان جدلي صاحب ته په لوی خدای وسپارم.